د غاښ د درد لپاره درته نن یو ډېر اسان او مختصر عمل ښایمه. اکثر ملګري د شپې ناوخته کالو کې او ډېر پکې د بهر ملکونو مسافر وي. قاري صاحب په غاښ مې ډېر خطرناک درد راغلی دی، وایي نه ډاکټر شته نه ګولۍ شته، وایي دم راته واچوه چې بس اوس د غاښ درد هم په آرام شي، ځکه د غاښ دا درد ډېر تکلیف دی هم وي او بلکل دې ته انسان د ټینګې نه وي. نو د دغه قسمه اچانک د غاښ د درد نه د نجات لپاره یو اسانه عمل دی، دا ځان سره نوټ کړئ او دا هر مسلمان ته یاد دی. زما کوشش دا وي چې زه د خپلو کتونکو ته یو داسې اسانه عمل راوړم چې هغه دې ته په کولو کې دې ته اساني وي. لہذا تاسو به داسې کار کوئ چې کله هم ستاسو په غاښ باندې اچانک درد راغلو او سخت درد و شدید درد نو نور هیڅ هم مه کوئ. درود شریف، درود ابراهیمي کم چې مونږ مونځ کې وایو اللهم صل اللهم بارک دواړه، دا به 7 ځله ووایئ او په کم غاښ باندې چې ستا درد دی، اوس مثال د جام په غاښ دی درد دی، نو کوشش وکړه چې دا ګوته نه ده مسواکه ګوته چې موږ ورته وایو، دا په دې غاښ درد والا غاښ باندې کېږده او زور ورته ورکړه او د دې نه پس دغه درود شریف ځان سره وایه 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 چې کله دې وپېرې پوره کړو بیا دا ګوته راوباسه او دې باندې چوف کړه او د خپل غاښ باندې خواوشا په دې غاښ باندې داسې ومږه سمه د جامنې پورې د غاښ پورې سمې پې ومږه نو انشاءالله العظیم په یقین سره او په توجه سره دا عمل وکړئ، الله رب العزت به ستاسو د غاښ درد چې دی دا ختم کړي. او دا دم تاسو بل چاته هم کولی شئ. د بل چا په غاښ باندې درد دی نو هغه ته وایئ ورته په کم غاښ دی چې درد دی په هغې باندې دا ګوته کېږده، د هغې نه پس ته ورته دا دم کولی شئ. نو الله دې پې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې مونږ ته په دې باندې یقین او توجه. د غاښ د درد لپاره درته نن یو ډېر اسان او مختصر عمل ښایمه. اکثر ملګري د شپې ناوخته کالو کې او ډېر پکې د بهر ملکونو مسافر وي. قاري صاحب په غاښ مې ډېر خطرناک درد راغلی دی، وایي نه ډاکټر شته نه ګولۍ شته، وایي دم راته واچوه چې بس اوس د غاښ درد هم په آرام شي، ځکه د غاښ دا درد